دا اپنی مدد آپ محلے کسان لگے دی اور شکریہ ادا کو نو پرابلم دا زمونږ دفتر مخه ته ماشاءالله دی دا زمونږ حالات دی اور دا بہت اوبه دې ته راخیږي انشاءالله په طریقه به راوکړي دا حالات ته وګوره اگر ډاکټر سعید بھائی دی هم ولاړ دی نو ته سوچ کوه دا حالات دی دا مین ګلی دا وګورئ که موږ ګیله کوو چغې ووو محمد عادت نه محمد عادت صاحب سره ټیم نشته دا حالات ته وګورئ ګوره نو په دې وجه نه تاسو ریکویسټ کوو که پرایویټ هر څنګه دا زموږ ګلی ضرور ارجنټ کسان چې ته پیدا کړې راولېږې وایه جو واټ ون عزت خان خبرو کوم السلام علیکم دې نالې په باره کې چې ما درې ورځې مخکې کمپلین کړی محمد عادت چې بھائی موږ له کسان راکړه چې خامخا زموږ دا ګلۍ ده نالې پاکي نو هغه چې موږ لاړ شو هغوی څوک نه دي راغلي نو دا اوس وګوره موږ څه وکړو چې بیس کوو دا واټ ون نه خلک بیس کوي نو خبره لکه بیس ځکه کوو چې دا نوي کال شپه د اتوار ورځ دا ګلۍ بنده پرته ده دننه په دې راځي راځي او دا مسله جوړه ده او پر روغه باندې راځي نه چې دفتر کې څوک نه وي که نه نو موږ به چا څه کوو تاسو په دفتر کې ناست یئ زموږ د مین ګلۍ دا حالات دی چې دا حالات یې موږ بیا بیس نه کوو ته دې خوا دې بل خوا دې خوا وګورئ دی دا حالت دی دا زموږ مین ګلۍ ده چې تاسو ته بیا بدتمیزي کوو دا خلکو یاره دا خلک ناجایزه کوي په دفتر کې کسان ناست وي هغې باوجود تاسو سره کسان نه بیا تاسو څه ته ناست یې وروره چې چیرمین سړی ماله بنګیان نه شي راوستی بل نه شي راوستی نو د دې کېناستلو تاسو پیدا خو نشته زه دغه کوم چې موږ له ډېره کسان پکار دي لازمي پکار دي اوس پکار دي چې که پرایویټ راغواړی دا ګلۍ تماشه جوړېږي وروره ځکه چې د بنګیان خو نورو کالنۍ خو هغه هم بنده پرته دا د څو ورځو نه بند دی دا د 3 ورځو نه بند دی ما کمپلین هم کړلی دې باره کې چې بھائی محمد عادت موږ له کسان نه کړه دوی سره کسان نشته چې کسان نشته تاسو بیا څه ته ناست یې وروره ځکه چې مین خبره ده نه دې څه وایي چې کله پورې به راکړو کسان بھائی موږ ریکویسټ کوو چې دې موږ له کسان نه کړي چې ځکه چې دا لاره د مین لاره د جومات ته خلک ځي راځي په زنانه ځي راځي دا استاد په خپله لګیا یې صفایي کوئ بھائی هر څنګه موږ له کسان راولېږئ مهرباني جزاک الله بیا یې کار یې که نه ما ته پرېږدي خړلو السلام علیکم نن د وخت را پاتېدلی دا مړه کډرې بندې دي یا ټول مصیبت دی علاقې ته دغه یې وکړو د خیالات اظهار یې وکړو دا زمونږ یوټیوب پاکستان تحریک انصاف ته او دی خپل مدد آپ لګیا دي دا کار کوي څه شو په سوشل میڈیا پہ چلے گی لگیا ہے دا تحریک انصاف آفس مخې ته کوم سرکاري تصنیف دی چې دا کډر صفا کي او دې ټایم کې چې دی نو دوی خپل مدد آپ لګیا دي او دا کار کوي حالانکې دوی هېڅ څه تنها نه لري هغې د باوجود د محلې د خیرخواهۍ دپاره دوی اړم دي او دا صفایي کوي الله پاک د دوی له جزای خیر ورکړي